شروع کوم په نامه د رب د بخښونکي او مهربانه دی. محترم امید الله خان خواهش وکړي دوه درې غزلونه زاړه یې راکړه چوایس سره خوښه کړم په دې ډېرو کې چې کوم غزل په شا ساعته مخکې ویلی د هغه غزل نه مخکې یو دوه درې شعرونه ستاسو په اجازه یو چې د بل سره ملګری شي نو عمر ترې جوړ شي. یو چې د بل سره ملګری شي نو عمر ترې جوړ شي. دوه چې څلور شي څلور نور شي یو محفل ترې جوړ شي. لکه څنګه چې مشرانو وویل چې زموږ ژبه بلکل افغاني او خوښ شوې ده. موږ په جنوبي ایریا کې سپنسي ورته وایو اومه سپنسي یعنې کچه داګې اومه سپنسي د ټینګې نه وي خو چې تاو شي سره اومه سپنسي د ټینګې نه وي خو چې تاو شي سره رسۍ د لار شي د انسان د سر اجل پرې جوړ شي. مننه. څوک چې په تمه د تقدیر وي په لاس هېڅ نه ورځي. څوک چې په تمه د تقدیر وي په لاس هېڅ نه ورځي. څوک چې د لاسه خو کوشش وکړي عزت پرې جوړ شي. د دریو غزلونو کې خټک صاحب دا یو غزل زما د موقع په مناسبت باندې دماغي رنځونه ګوره چې هوا ته لارې نیسي. دماغي رنځونه ګوره چې هوا ته لارې نیسي. زموږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي. زموږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي. حقیقي جنت وران کړو د خیالي جنت په هیله. حقیقي جنت وران کړو د خیالي جنت په هیله. موږ خزان ته لارې نیسو دوی ښکلا ته لارې نیسي. موږ خزان ته لارې نیسو دوی ښکلا ته لارې نیسي. زموږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي. دا زموږ دا کلي خلک خو پخپله د خپل کلي. دا زموږ دا کلي خلک خو پخپله د خپل کلي. چراغان پکاولي او رڼا ته لارې نیسي. چراغان پکاولي او رڼا ته لارې نیسي. زموږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي. شاه صاحب شیراز دی. عجیبه غوندې مقام دی عجیبه غوندې مزاج دی. عجیبه غوندې مقام دی عجیبه غوندې مزاج دی. هم نفرت کړي د فنا نه هم بقا ته لارې نیسي. هم نفرت کړي د فنا نه هم بقا ته لارې نیسي. زموږ خپل کلي کې ګرانه
قافله دا ورولۍ به تر منزله څنګه رسي قافله دا ورولۍ به تر منزله څنګه رسي د یو لارې لاروي چې رهنما ته لارې د یو لارې لاروي چې رهنما ته لارې نیسي زموږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي بدبختي ته افغان نه ده نور نور څه دي مشاله بدبختي ته افغان نه ده نور نور څه دي مشاله چې قاتل ساتي په کور کې مسیحا ته لارې نیسي چې قاتل ساتي په کور کې مسیحا ته لارې نیسي زموږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي دماغي رنځونه ګوره چې هوا ته لارې نیسي زموږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي اوس د بلې وینا لپاره په ګوتو پټېږي لمر ولاړ وي لمر په ګوتو پټېږي لمر ولاړ وي غر په پوچا شورولی غر ولاړ وي تا ملنګ که یک یوازې ژوندی وي تا ملنګ که یک یوازې ژوندی وي تا به کلک په خپل ملي سنګر ولاړ وي بلنه ورکوم د عامل ژغورن صوبایي صدر د مظلوم کمیټونه کلمن شاه صاحب ته صدای راسي تاسو خپله وینا وکړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل من الله وفضل قدير والله خير محافظ وقواركم الراحمين. ومن دوام اشتر باٹائے مرکزی شعبائی بزنس کمیٹائے اور جمع پرمینا و پرمینا شریفو وقتنو مشارانو فکرانو سلام علیکم. تقول نوالا دو ارائے تحصیل پیش کوما لکلچس جرنی حمد اللہ کی پیش دیتا داغاو سلیتا داغاو پا دشتاک تے مہندہ پروان دو خدا یو خوشائن اور یو خو روایت تے فقال اجراء پروانم وفاده کرے داوائے باید من بداوئی تے دیر درست ہے خاص کر ننے ورد مورنے جبی مبارک رسول کتاب اللہ قدری تقریب نوار طریقی سے شک نشتا کہ شراحت جبی ورشی کیسر ورشی حلقون وقتی فقال داری جمون لفظ جبی قدر وقتی احترام اور جب اللہ فلسفہ مختوبی ہوا ہے واللہ کہ کما خلط اللہ داود کے بارے جو اپنا دے جاگا با دوسرا شروع جمع پر اندر آجا دے عزت موضوع کی جاتا کامل کو ملوڑے میں نہیں آتی کہ وہ پختو کے حکم بڑھا میں لے جاتی دائے ہوتے ہیں اور دقا شاہتا کہ وہ مثالوں نے بھی دخل جیوی جنہی مثالوں نے بھی اگر دیر دوئے مانا اور دیر دوئے کوئی علو کتاب پر یودہ سے جرا ہوتی ہے دوسرا خبر ہے کہ دخل جیبو مرونو جیبو حل چالا قدر پکار ہے احترام ولوی فلسفه او لوی کہانی جوړي چې باندې موږ کوم خبرې مداومت تاسو شاعر دې نن یو پروګرام باندې اځم دې دې ما ته یو کړی یا دې ته داوا کړل نغې په وجود دا پروګرام راځي خاصه دا دې ځان دې څه کول نه وته بدله دا شاعر دا وایي چې ستاسو شنو راځي دې ملک کې د پښتون بچي په شوي دي او د بچهان باندې حواله تر نن په راشي جاری دي پختون چا د دې جون خایس د بادارای
روحانیت او د دیندار باوجود چې خپل مخې ته نه دی پرېښودی. پرون یې ورته لار نیسلې وه، نن یې ورته لار نیسلې ده، سبا یې ورته بیا نیسي. خو بیا هم د الله بادشاه پښتون ډېر ښایسته بهادر ډېر دینداره پیدا کړی. یو کمی دی چې هغه د اتفاق او هغه د پاچاهانو او افعال یوه خبره کې کمال دی چې یا به یو کېږو چې یې ورکېږو. نن پښتانه ورځ دي خفه کېږي وه، تاسو خو د ژبې غم اخیستی دی، خو زموږ یې هغه غیرت هم واخیست، هغه ایمان یې نه اخیست. نن صرف خلکو ته پیسې پکار دي. پښتو غلې ده ویل به شي کله پښتو کول پکار دي. د پښتو ویل نه زیات د پښتو کول دي. نن چې کوم جادې د پښتون بچي سره کېږي، پرون زموږ په کراچۍ کې به مزدوري وي چې د مزدور نه به روزانه به عمر ټاکو، اوس یې د ډاکټر نام ته شعر کړی دی. خو د وجود پښتو وجود ته په هر ځای کې تکلیف دی. خو د افسوس مقام دا دی چې زموږ کوم مذهبي ټیپه ده هغوی نه یې حکومت دفاع وکړو، زما چې کوم سیاسي ټیپه ده هغوی مو نه کوو او موږ یې دې حد ته رسولي دي چې ولا په بعض اوقات کې د پښتون د پښتون ویل هم تکلیف دی. زموږ کارونه داسې دي، زموږ کړهونه داسې دي. باید چې موږ سوچ وکړو چې دا دنیا جنت دی. جنت په شرط موږ یو بل روډي جوړوو او روډي جوړوو. په موږ کې به څوک غریب نه وي، په موږ کې به څوک وږی نه وي، په موږ کې به څوک بیمار هم نه وي، خو چې موږ یو بل وپېژنو، زموږ د یو بل طرفداري وکړو. پښتون تباه او برباد طرفداري یې کوو. زموږ مراد دا دی چې زما د سترګې په دې پاټۍ کې دی ځکه زه په دې پاټۍ موږ ته د دې سوچ نه دی. زه به د موږ نه دا پیغام چې پکار دا دی چې موږ د خپلې پاټۍ چې څومره آئیني ودي دي په هغې توجه وکړو. زموږ چې کوم خپل سیکرټریټ دي پکار دی چې موږ په هغې توجه وکړو. د کراچۍ په سره او د سند په سره چې د سند کله سیکرټري یو خپل رول ادا کړو، نن دا یو بل څه جوړه شوه یو پروګرام شو. د دغه شان زموږ د انفارمیشن سیکرټري، زموږ د سوشل میډیا سیکرټري، زموږ د مذهبي امور، زموږ د ریاست د سټوډنټانو بچو، زموږ ټول سیکرټریټ خپل خپل رول ادا کړ. او اوس سبا چې موږ یو پروګرام روان دی، دا یو ایونټ دی چې زما په رایې پرې 25 کاله دا مې مینیجر دی چې زه به د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبې د ضلعې د حلب الروان ته نه انتلی. زه به سبا د خپل ضلعې نایب صدور 1 2 3 7 او جوائنټ سیکرټریان 1 2 3 4 7 دا به سبا شناخت کړي او ما پېژني او زه به هغوی پېژنم. آیا په دې پارټۍ کې دا عہده چې ورکړل شوې وه دا د څه لپاره وه؟ د دوی څه رول دی؟ دوی به څه کوي؟ پرون چې زموږ دومره یو عظیمه جلسه وه چې د پاکستان په تاریخ کې 45,000 خلک یا 50,000 خلک رسېدل، ناممکن یو پارټي دا کار نشي کولی. او الحمدلله تاسو کړی دی دا کار. 50,000 خلک راغلی، هر 40 غټه او دومره غونډه یو پارټي نشي کولی، حکومتي پارټي نشي کولی، او تاسو کړی دا کار. لیکن افسوس افسوس صد افسوس چې د هغې هغه مورال هغه وخت خراب شو چې زموږ خلکو خپله ډیوټي ونه کړه. خلک یې د کوره خالي راویستو، څه په لارو کې پسوو، څه په پټیل پاړه کې په ګلپاشۍ کې پسوو، څه په غلطه لار لاړل هلته پسو شو، څه په رش کې پسو شو. او کوم خلک چې ورسېدو هغه بیا د روانو خلکو لپاره غور نه دی کړی. چېرې په ما پسې به بل ګاډی هم راځي، په ما پسې به نور خلک هم راځه لګېږي، هغه خپل ګاډی به راځي چې په لارې ودرو او په خپله راکوز شو، دلته میدان خالي او ګاډي په لارو کې پاتې او د کمانو خبره را وویل چې مرکزي صدر تقریر وي
نو هلته یو پښتون بچی د ګاڼې سره ګډا او په دومره زور او په سپیډ هغه مایک چالو کړی دی چې هغه 3 پیرې په جلسه کې اعلان وکړ. آیا دا زموږ کمزورۍ دي او که نه دي؟ موږ دا سوچ وکړو زموږ د خپلو وګړو سره انصاف وکړو او د راروان وخت لپاره تابع وکړو چې داسې غلطیان بیا ونه شي. زه افسوس دا دی چې کوم ځای ته زه ځان رسوم نو هغه ځای به کنټرول کړم، خو چې کوم ځای ما ملګري ته پرېښودی هغه بیا هغه ته توجه نه کوله. دا ذمهواري خو د چا وکړله؟ دا چا د ګوډ په کار وکړه؟ دا خلک دننه کېنول د دوی پارکینګ، د دوی اوبه، د دوی چای، د دوی خدمت چا وکړه؟ دا ممکنه ده چې زه به سټیج ته ځم او پبلک ته به هم راځم، ګاډۍ به هم ته پارک کوم؟ دا نظام نشي چلېدلی. هر سړی به خپل خپل کار کوي او الله بادشاه چې د انسانان پیدا کړي هر سړی پیدا شوی خپل خپل کار کوي. که موږ خپل خپل کار وکړو زه اوس دې مرکز ته راتلم، د مرکز دا 2 فوټه لار چې ده د ګیټ مخې ته په دې کې مو موټرسایکل ودرولی، تاسو ودرولی، ما ودرولی. هغه دا سوچنو چې تا موټرسایکل ودرول نو دا خلک به څه وکړي؟ نو چې کومې پورې انسانیت نه وي، احساس نه وي، درد نه وي، فوټبالي نه وي، حوصله نه وي، خپله اصلاح نه کوو، بل به موږ راځي او موږ اصلاح کوو. زموږ سالاران دلته لګیا دي میټینګ کوي، لنګزار ګیټ بند دی، د دې میټینګ ضرورت دی که نه؟ د دې د څه ضرورت دی؟ او دا موټرسایکل غلط چې چلولی د دې شعور کوم دی؟ او دا پرېږده آزاد ډول شه، د الله یو کوڅې وګورئ، ضرور به منځ کې به غاړه ودرئ، خلک ته به تکلیف وي، د کور مخې ته به کاڼه جوړئ، خلک به په تکلیف وي. دا نه دي چې مسلماني ده یو ته غاړې خاوره پکې واچوي. کوم سبق چې باچاخان ورکړی احترام انسانیت، انسانیت پکار دی او دا زما ایمان او عقیده ده. یو سړی صحیح انسان نه وي هغه صحیح مسلمان نه شي. راځئ چې نن وعده وکړو چې موږ به صحیح انسانان یو، موږ به د انسانیت خدمت کوو، د قومیت نه برابر، د مذهبونو نه برابر، د پارټونو نه برابر، د باچاخان بابا په دې خبره احترام انسانیت پکار دی چې موږ یو بل ته لارې جوړوو، مسلې حل. مسلې جوړول اسان کار دی، افغان جوړول اوس اسان کار دی. یو سړي په تا چای وڅښه یا به توده یې یا به یخې نو به ته خفه شه چې دا چای توده نه وه او دا بوتل یخ دی، به جګړه جوړه کړه. نو بدنتي جوړول جګړه جوړول اسان کار دی، جګړه ختمول دا پکار. او دا نور عام پښتانه تام د خپل سر ته راتګ نه کول دي، تام پوهې کول دي. خوږ لاس بیا غاړې راځي، نن د ډمپر مسله ده هغه بیا زموږ ماړ کړه. لهذا موږ دا وایو چې بدبخته پښتنو، بدنصیبه پښتنو خپل مشر وپېژنئ، او چې کله د کراچۍ پښتنو صرف او صرف خپل مشر وپېژندل او دا یو موټی یو اواز شو، نو زه دا لیکل درکوم چې د پښتونخوا پښتانه، د بلوچستان پښتانه بشمول د افغانستان د پښتون حق ګټل بیا زما کار دی. ټایم نشته، پروګرامونه دي بیا به ځو، واده دی مقبول دي، ستاسو کې د اشرف ډېر زیات دی. دا یو اپیل کوم د خدای لپاره ډوډۍ جوړې کړئ، کورونه جوړ کړئ، افغانونه مه جوړوئ، په جګړو جګړې مه کوئ. هغه د سیم ګورمنټ راغلي زموږ ته سلا کوله چې موږ وړای خپلې پیسې وړي، دا خرڅ دي پولیس تاسو کړي دي، دا به څوک کوي؟ ورته دا ما ته وایې زما له طرفه غوښه اوس نه دې وکړه، خو آیا ستا
सिंध गवर्नमेंट में बगैर पैसों ना सब पैसा है सारे चल रही इसमें ना वही चलाओ नमूना वालों सिर्फ तनुता मुश्किलात दे मुझको प्रलय खबर ना और बड़ी जगह मुझे जब बाका झुंडते रोल किस मुश्किल है वो आसान कारगर है क्या जो सड़े तरगनी हसद और बगल खत्म की योग लगाओ योग बताओ अल्लाह ने मुझे मत रखे और अल्लाह ताला ने मुझे नाच पे कोई से नाम कारवाई हुक्म का खुदाई और खुदाई रसूल को शादी और ये मत बदले कौम को पहले दे दे नबानी निशाना आवाज